بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو ته څومره هم مو لیدونکي دي او څومره هم د مو علاقې مشران دي یا د مو علاقې څومره هم افسران دي، که هغه په اسلام آباد یا په پېښور دي یا په کورمې دي، د خبره حقیقت دی چې موږ خپله علاقه هر لحاظ سره ړنګه لرو. دا خبره حقیقت دی چې موږ په علاقې کې سکولونه نه لرو، او دا خبره هم حقیقت دی چې موږ په علاقې کې هسپتال نه لرو، بجلی نه لرو، روډ نه لرو، هیڅ یا نه لرو. او دا هم حقیقت دی چې موږ خپل علاقې کې ایماندار افسران هم نه لرو، ایماندار مشران هم نه لرو، ایماندار ځوانان هم نه لرو. علاقې کې د دې زاوا نامه دی، دا د خویدادخیلو یوه علاقه دی. کریګرو محلې کې زه ناست یم او ته یقین وله چې د کوم منظر زه کس وم چې دا کور په جوړونې د حکومت په یوې پارچې او په دوو پارچو، یعنې دا کور په 100 لکه باندې دې مالبه هم نشي لګولی. نو زه ټول خپلو افسرانو ته دا یم چې یاره کم از کم د دغې علاقې وګذرې دوره وکړو. زه خپل تېر شوي مینوګانو ته چې اوس به بیا د موی مینې صاحب شوی، زه هغه ته یم چې چېرته د زاویې علاقې حالات لږ وکړه، لږ ورته راشه، ته نشې راتلی چوپ ورته راوسه. دا خلک مخکې څنګه ژوند کړی، اوس به څنګه ژوند کوي؟ دا کورونه څه د کوم سوي دي، دا کورونه څه کوم ړنګ دی، عایده و خلکو سره به انصاف وشي. ایمو ګمان نشته دی، ایمو کور مې نه ونسه پېښور نه ونسه اسلام آباده پرې موږ خپل اوازونه هر سړي ته ورسولي دي، خو موږ هم نه ستړي کېږو او د موږ مسالې هم نه حل کېږي. خو موږ هم دا اراده دی چې خپل هار به نه منو. امید لرم چې حکومت به ډېر ازګیر وخت کې د دغې علاقو هم دورې کوي او د متاثرینو مسالې به هم حل کوي. او که نه همدغه ځای نه زه د خپلې علاقې افسرانو ته د کورم ملیشې کوم کمانډنټ صاحب دی، کوم 73 بریګیډ دی، یا مو کوم پاټه سیکرټري دی، کوم ګورنر هاوس دی، هغو ټولو ته چېرې دا خلک به اخر څه کوي چې دو سره دومره ظلم زیاتی روان وي، دو د اواز اورېدونکي خلک نه وي. دا خلک به بیا مجبورېږي د چا مخې ته به کیني، دا خلک به بیا مجبورېږي چې ته روډ ته به کیني، خو دا خلک به بیا داسې نه روپڅېږي لکه دوی پرې موږ سره کوم په دوکو باندې روپڅولي. د خپل ټولو افسرانو ته وایو چې موږ هم د تاسو خلک یو، موږ هم د دغې خاورې بچي یو، موږ هم د دغه د ملک حصه یو، موږ هم د دغه د حکومت د فنډونو حصه یو. د علاقې کې کور والی نه دی شوی، د علاقې ته چوک دوره والی نه کوي. دا خلک په خپل روپۍ روډونه جوړوي، دا خلک په خپلو هغه روډونه چې هغه تاړې په خپارو باندې نشي متېدلی، دا خلک په خپلو لسونو باندې متوي. د دغو خلکو لسونه که ته وکړې هغه وینې شوي دي، لارې کې مو ولیدلو چې د غریبانو ګوتې چاودې شوي دي. خو صرف دې دپاره چې زه خپلې علاقې ته لاړ شم، خپله علاقه آباده کړم. دا خلک کرایه نشي برداشت کولی د کار ته علاقې. دوی وایي له حکومت ته هم یو چې یاره موږ هم د دغې علاقې خلک یو، موږ هم د دغې کورمې خلک یو، موږ هم پښتانه یو، موږ هم حکومت فنډونو کې حصه لرو. حکومت پکار دی چې دغه د موږ حالتظار وکړي. دلته دا ژوند چې کوم کېږي د موږ سره کوم ظلم شوی دی، روان وخت کې دا ظلم موږ سره جاري ونه شي که نه، دا خلک به بیا څه کوي؟ دا خلک به خامخا د چا در ته کیني. دا وکړه دا کورونه اوس هم زه موجوده او کرکټونه کسم. ته نصیبیان راشه نزدګیر کړم، ته راشه، ته سوچ وکړه. دا هم یې چا کور دی، دلته هم چا ژوند کړی دی، روزمره ټول ژوند سامان یې پر یخی دی، د ژوند چې څومره سرمایه کاري دی هغه ټوله یې پر یخی دی. خو به هر حال کور ړنګ او د پښتنې څوک نشته. نو مو حکومت ته دا یایي سره یوې پارچې جوړونې سه یا یوې پارچې لیکنې سه یمو علاقې مسالې نه حل کړي. دا علاقه ټوله مسالو نه ډکوي، دلته چا کار کړی نه دی. حکومت په خپله روشي، دا علاقه ده په خپله وکړي. نو زه امید لرم چې موږ سره هم دغې علاقې ته خامخا ورسي.